نو تعلیم کې سرکاري تعلیم کې د دین انکار نشته ډیر خراب شو هغه توجه نشوه چې کم دی ته توجه وه امیر صاحب دغه کاوشونه دي کوششونه دي څه به وایي جزاک الله جی الله خوشاله که زه خپل استادانو صاحبانو ته السلام علیکم او د هغې نه بعد د اختر مبارکي درنه خوږه الله هم ډېر خوشحاله که ابراهیم صدیقي صاحب جي موږ ته ډېر زیات یاد دی ګور صاحب دی ما په دې خپه باندې د جینکو نومونه به لیکل دې صاحب زه راوغوښتم ما ته ویې که نه بعد دا ولیکل تا نو زه به ستا دومره بېعزتي او دومره به دې ډبوم هغې نه بعد بیا ما ډېر یو داسې ټولو استادانو زموږ ډېر یو استاد صاحب موږ ته وویلې چې بهی تاسو به داسې کار کوئ چې که تاسو چوټي هم شي که نه لکه تاسو چوټیانې هم شي ډایجسټ به ګوره خو هسې به نه کښېنئ نو دا هغه استادان صاحبان دي چې زمونږ یې د زړه دننه نه مخلصانه زمونږ تربیت کړی او که نن که دوی زمونږ تربیت نه وی کړی نو دونه خوشحاله به دوی سره مونږ نه وو په خوشحالۍ باندې زمونږ بار بار خبره کولې چې استادان به راغواړو نو الحمدلله دوی مونږ راوغوښتل نعمان مې نوم دی او شرپه موټرسایکل لیزینګ کاروبار کوم جزاک الله خیر ښه جي په 2000 کې چې مونږ 4 میاشتې ولګولې 2001 کې بیا ولګولې 2002 کې بیا 4 میاشتې ولګولې 2003 کې بیا زمونږ سفر وشو د بنگلادیش نیپال د یو کال بیا 2007 کې مونږ د انګلند لپاره زمونږ جماعت جوړ شو د مستوراتو زنانو زما کور والا ما سره وه بیا مونږ لاړو بنگلادیش ته دوباره بیا مونږ 2007 کې لاړو کینیا ته د 7 میاشتو لپاره او 2012 کې مونږ یمن ته لاړو 7 میاشتو لپاره اور 2015 کې مونږ فلپاین ته لاړو 2018 کې مشران مونږ د عمرې په جماعت کې ولیږلو 2011 یا تقریبا 2013 کې مونږ افغانستان ته لاړو دا سفر را باندې الله تعالی کړی NCC چې و وزیر اعلی راغلو افتاب خان کنه نو دا چې دغه د شرپو د سکول دا یو تاریخ دی بیا کوم یو څه یواز وکړه چې دا ما ته یو ناشنا شان ښکارېده که نه چې لکه زه د ټولو زه مشر کړم حالانکه زما اواز لږ درونو نور ما کې څه خاصیت او یو صفت راکې څه داسې ډېر نه و نو پریډ آسان باش هوګي آسان باش داسې یو ډېره تیزه چغه مونږ واله که نه مشران ناست دي او جي وعلیکم السلام ورحمة الله تعالی وبرکاته جزاک الله صدیق دا څومره وخت کې دا ګیدرنګ رادغه شو یا دې باندې تقریبا 5 میاشتې زما لګېدلې وي چې دا مونږ دغه کړو 5 میاشتې په دې باندې زما چې لګېدلې دي په دې راټولولو په درد ځینې چې نور کلاس والا کسان دي راوستي نه چې نه ټول خپل مرګري چې ټول ما سره السلام علیکم علب خان څنګه چلې خیریت ته د ما حزب الله نامره او د دې صدیق خان مونږ ډیر شکریا ادا کوم والله چې مونږ نن سبا دا کم مرګري چې مونږ ولې راکلیوال زه 2004 نه پېښور کې دا کلیوال ما سره ډیره موده پس بلای او دا د صدیق خان د برکته کلاس پیلوم کلیوال نه زیات کار کنه ټول کلیوال الله خیر کړي دی په کلاس پیلو خبر دا کلاس پیلو دا د صدیق خان نه برکته نو مونږ زه پی ټی سی ال کې ما سپروایزر ما صحیح تا اوریدل او مونږ ډیر په د فیسبوک باندې یوټیوب باندې په دې باندې هم ټیم ځای کو اوس مونږ ګروپ کم جوړ کړی دی صدیق خان د مونږ منم دی نو اوس مونږ په دې کې داسې کسان دي د کې ما 32 سال دا مرګره ما 32 سال بعد دا مرګره بل یو مرګره هغه مې 33 سال بعد هغه شاده ولاړ صحیح ها راشه نو دغه داود خان ډیر زیات دي نو بس مرکبه دي کومه زمانو محمد داود او پاکستان بیت المال کې امارت تاسو جنونو جاوید احمد شیرپا ولی شاه قلم مسجد ابوبکر الحمدلله دې کې سمرګری دا سیدی چې هغه بحثینه مونږه په کند په سکول کې سبق ودا نافګل صاحب او د داود جان صاحب د بحثینه جی بیا د بحثینه بیا لاړو او جی بحثی تقریبا د ضیاء الحق په وخت کې ناغه جنا بیا لاړو دغه ګورنمنت حیرت ډیر زیات کډونه ځوان السلام علیکم څنګه په جوړه د ما فزه حدود نامه ده او تنګی ډانګلای ما او زموږ 94 کې دلته اف سی وا اف وا او د مرګ ټول چیز رونو په شانتي او د استادانو پر راتلو باندې خوشاله شي رالل او زموږ د خوشالۍ ته وایي یہ اختر منیر مې نوم دی چې او آرمی ډپارټمنټ کې کړی حسن شاه مې نوم دی پولیس ډپارټمنټ سره تعلق ساتم رحمان علب خان صاحب عباس خان مې نوم دی شیرپور سره مې تعلق دی او ایز ا فارسټر فار ډپارټمنټ کې کار کوم جی زما محمد اعظم نوم دی علب خان صاحب تاسو ډیر مننه تاسو رااله او موږ سره د پروګرام کې ګډون وکړ او د استادانو سره ملو شو ډیر خوشاله شو په سوشل میډیا نقصانات هم شته فواید هم شته
خو دا ډېره غټه فایده ده چې لکه کلاس نه دي دلته لږ په آرام شي خپل تعارف وکړه. بشیر الله شیرپور. بشیر الله مې نوم دی. دا ټول ورانې والله ته راغستې. السلام علیکم. اورنګزیب مې نوم دی، د شرپو یم او پی ټی سی ایل کې جاب کوم. سوجان مې نوم دی جی، وایلډ لایف ډپارټمنټ کې. کوثر جان مې نوم دی او هیلث اند فزیکل ایجوکیشن ټیچر یم. اقبال حسین مې نوم د شیرپو نن سبا تحصیل فیس ریګولیشن ټیمه هریپور. دې کې دې سړي ډېر کار دی. ډېر مننه. نه اصل کې ابدا خدا تاسو خبره په توحید شیرپو از سوشل ورکر او دا نن څلور کاله مخکې موږ دا علت شروع کړو چې دا خپل کنه لږ ساعت نو خزر ټیک شو تاسو سره څلور کاله مخکې موږ هم دا کلاس فیلو ما بحثي کلاس فیلو راټول کړی و او خو چونکې هغه وخت لکه ډېر زیات دغه موږ سره پکې چا داسې دغونه چې موږ هم دا ټیچران صاحبان کړو خو ان شاء الله راتلونکي ټیم کې وجه کوم. السلام علیکم. محمد جمیل مې نوم دی. تhank you سیدل کې 93 ګروپ پر مرګري یا ټوټه د پروګرام دا. السلام علیکم. جمشید مې نوم دی چې thank you سیدل کې او د 92 د 9th او د 10th کلاس په مې دا جاب زم ټیچر یم. سید شیخ خالد او ناظم آباد شیرپور سوزن کې ما او ایس کو اسلام آباد کې د جاب. محمد حسن مې نوم دی، موټر پولیس کې سب انسپکټر یم او دا مې 93 د میټریک کلاس پیلو دي زیاتره او ډېرو خلکو سره پکې تقریبا 90% مرګرو سره ډېره موده بعد ملاقات شو او ډېر خوشحاله شو. صدیق خان سار وختي ټلیفون کړو چې چونکې ته مصروفه مې ستاسو اختر کې ډیوټي وه خو خامخا به راځې نو هغې نه مجبور وکړ نن رالم. ډېر خوشحاله شوم هغې په وجه ولایت واګې سره مې تعلق دی او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې ما خو بل ځل پروګرام کې پارټیسپیشن شو ډېر ملګري مې لیدلي او دې ځل هم ټیچر زه لیدله په دې شته ټیچران رانهیر شوي وو خو اوس چې شکلونو ته یې ګورو نو هر څه راته زاړه وختونه یې رایاد شو. احمد یار صاحب صدیقي صاحب مونږ ته انګلیش ښی وه او د نور ټیچران چې کوم زه خو خیر 9 او 10 کې دلته راغلی وم او ډېر والله ایکسایټډ دغه دی سچویشن دی د ټولو لپاره هم د ټیچرز لپاره هم زمونږ لپاره ښه انجایمنټ هم دی چې دا زاړه زاړه چهرې دي دوباره رینیوټ کړل یعنی راته مخامخ شوي او هم پیژندل نو ډېر د خوشحالۍ مقام دی. لکه راځي خوشې کړی یار والله تاسو ګورئ تاسو ګوره. السلام علیکم. جی خوشې لګي تاسو والله ډېر زیاتې کوي. نوم دې څه دی؟ زما نوم هارون رشید دی او جی او لا ټول مونږ کلاس ملو یو ځای شو. زه خپل روزګار کوم او زما ډېری فارم دی او شرپو کې خپل ځای کې ان شاء الله. اچھا امید کنه امید تیر پروګرام کې نو دا د سعودي عرب نه 15 ورځې بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه خان شیرپو او خاص کر زمونږ د مشران استادان راغلي دي دا ملګري دې ته ډېره مبارکي د اختر. الحمدلله ډېر د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د خپل مشران مو لیدل او د ملګري مو لیدل ډېر د خوشحالۍ خبره ده. السلام علیکم. ولفان وي څنګه خیر ټیک ټاک مونږ په پیښور نه راغلو د کلاس پیلو او 31 سال بعد تر ملو ټولو پیښور نه راغلي دوی کلاس پیلو یعنی خو د شرپو نه 415 یو او ولایت سره تعلق ډېر د کلاس پیلو او رسول ملګری زه خو کنستراکشن او پراپرټي کار کوم. السلام علیکم. ما شیراز خان نوم دی او اس پوسټ باندې فی الحال او دا بس مرګري زمونږ د 93 او 95 ځکه ټول ما کلاس پیلو دي ځکه چې ما شرپا کې به اف ام کړی و میټرک مو نو مرګري لکه ټول زمونږ د زمونږ ټیچران دي چې سره میټرک پورې وو بیا وروستو. دا نصر الله مې نوم دی چې ډېر زیات خوشحاله شو. ډېر د مینې محبت یو ماحول دی او فضا ده او دا کریډټ موږ صدیق صاحب له ورکو. صدیق صاحب چې هغه دې کې ډېر سعی وکړه ډېر کوشش وکړو چې دا مرګري ډېر زیات خوشحاله کنه وجه ده. السلام علیکم. وایشان نوم دی او نوی کسو پرډنټ یم او فرست ټایم باندې راغلم سعیدي صاحب ټلیفون کړو ډېر مزې پروګرام لاست ټایم خو دوی ملو شوی پروګرام را شو خو پیغام ډکلیئر ملو شو هغه کې ضروري واجب موږ شرکتونه کړی شو دې بل سپیشل دې پروګرام لپاره راغلم. وای چې بسم الله الرحمن الرحیم. جان محمد وینون دی پولیس کې اسسر سب انسپکټر یم. علي خان صاحب تاسو صدیق صاحب خاص کر شکریا ادا کوم. مننه. ګرانو کتونکو کوم چې نالایق دي دا برنډې ته پکې لاړل او درې دې نشي چې خپل تعارف قدر وکړي هغه دې برنډې ته شپه هم پکې تلې ا د مرزو نه لوړ نن پکې غشاتري خو زه خبره کوم نافیګل صاحب ګولډ میډالست او نن دا استادانو وړاندې ناستي
او خپل هم چې کوم دی پروفیسر دی څه محسوسوي؟ علف خان ما سره خو الفاظ نشته چې څنګه شکریا ادا کړم او بیا سپیشلی دا چې کوم زما ګس لاسته ناستي کوم زما شاته دي زما ښي لاسته دي دومره خوشحاله یم زما فیلینګز به ته فیل کې په خپل هم بلکې زما دا باډي لینګویج به هم ته فیل کې الفاظ را سره نشته په دې ډېر خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دې خپلو مشرانو سوري ته کېناستو او د دې کلاس فیلو ملګرو کلیګس او د دې مخکې خبرې نه مخکې کولی شو نو اوس کولی شم ځان راته بالکل هغه لیول باندې ښکاري په کوم لیول چې 6 7 8 9 10 کې چې په ډیسک په ناستو ما او د دې مخې ته به ناستم نو انسان که ډېر هم غټ شي ډېر هم غټ شي خو مور او پلار او ټیچرانو ته مخکې ماشوم ښکاري نو موږ ماشومان یو دا زمونږ غټ دي زمونږ مشران دي او بیا سپیشلی تھینکس ټو صدیق چې هغې مونږ له دا موقع راکړه چې مونږ یې واپس خپل ماشومتوب ته بوتلو او که ستاسو خیال کېږي نو ما یو ځل مخکې مې یو شعر ویلی و چې وها گزرا زمانہ ایک پل میں لوٹ آتا ہے وہاں گزرا زمانہ ایک پل میں لوٹ آتا ہے کسی تقریب میں جب بھی پرانے یار ملتے ہیں بس مونږ یې هغه ځای ته بوتلو او ډیره مهرباني باقي خبرې به نور ونو کې زما نوم زیارت سید دی ګمبتي سره تعلق لرم دا کوم چې موږ سره ناست یا زموږ اساتذه کرام دي د مختلف مضامینو څوک د انګلیش او څوک د میث څوک د پاکستان سټډي او ډېر معزز دي محترم دي د دوی په برکت موږ لکه 12 تعلیم پاس کړی دی او دې ته ورسېدو د دوی مخکې خبرې موږ لکه یوه بې ادبي هم ده او څنګه چې ناپې ګل صاحب وفرمایلو چې دلته خبرې کوله لکه موږ نه نامناسبه دي خو بیا هم زه دوی په نګرانۍ خوشحاله نور زیاتې خبرې نه کوو تا سره ډېر زیاتې کېږي تا سره او امیر صاحب سره چې کوم دی ډېر زیاتې کېږي ګران اورېدونکو دا کمې خستې چې ناستې دي نو زمونږ استادان دي ځکه شاګردان یې پاتې شوي خو د هر کلاس او د هر کال چې کوم دی بېله بېله یو دغه وه دا کم چې راغونډ شوي دي نو دا اوس په خپل ځان له صوبې دي څه پکې پروفیسران دي څه پولیس کې دي څه انجینران دي ماشا د شاه حالد صاحب ولاړ دی په غټ پوسټ باندې دی دې کې چې کوم دی نو تاج محمد صاحب داسې نور چې کوم دی نو زه دې کلاس پیلو نن په ډېرو غټو خستی دي نو استادان څه محسوسوي څه پیډ کوي ریاض صاحب څه به وایي په دې مقابله دوی هم خبرو کې چې په تاسو خپل احساسات دا ډېر ښکلي محفل چې کوم دی د استادانو راغونډ کړی دي او ډېر ښه دغه چې دی کې چې ټول استادان یو ځای شو مونږ ډېر خوشحاله شو او هغه مونږ ته هغه مخکیني وخت چې کوم دی بیا رایاد شو دا دنیا چې الله پاک جوړه کړې ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما انسانان او جنات پیدا کړي خپل عبادت لپاره کړي نو دا انسان چې الله پاک پیدا کړي د خپل عبادت لپاره کړي او بیا به دوی بل ته ښودنه کوي ځکه ښودنه دا ده چې دا دنیا چې کوم دی داسې دغه دی چې دې کې مختلف چې کوم قومونه مختلف دغه چې الله پاک دې سیمه کې پیدا کړي دي او بیا دا انسانان به شي او هغوی ته به چې کوم دی دغه کړي الله پاک یو شي به والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین په زیتون او په انځیر باندې قسم کړي الله تعالی ته د قسم خوړلو څه ضرورت دی او بیا د تور سینا باندې قسم خوري او بیا چې کوم دی څه باندې د هذا البلد الامین په یو امن پهاړ باندې قسم خوري ولې قسم خوري چې لقد خلقنا الانسان من اصل چې انسان ما پیدا کړی دی خو په ډېر ښکلي شکل و صورت سره نو دا انسانان د استادان دا دنیا چې پیدا کړ نو موږ د دې ما په دې کلي کې تقریبا 10 کاله تېر کړي دي په شیرپو کې او د دې ځای نه چې کوم دی ډېرې هسته زمان شاه ډاکټر داسې چې کوم دی فیاض شیرپو داسې نور دا ټول چې زمونږ دغه کې راغلي دي نو ډېر څوک د سویدګي افسران دي څوک د دغه افسران دي دا ټول څوک په بینک کې دي اوس سجلالي نو څنګه طریقه خپل طریقې باندې کم زیاته د ورشم نه پړی چس اگر مال را پاسي دا ولي دا راغی وخت دی د دې ځنه شروع شوم او لاهور ته پکې لاړو دوه کال سبق لاهور کې وي په 2073 نماز ملازمت شروع کړی دي او په چورس داجی محمد شاه صاحب اروا خندا هو د ټک څنګه درکو ټک په پیغور کې درکو
دا زه ټک به درکړي چې بس بیا به تا به وړه دي خو به دا کار به دې کوو هو دا خو په کار چې دوی خوبۍ بیانې کړې وي خامۍ بیانې کړې وي نو یو شاګرد نه خوبي ورته معلومه ده نه خامي وګه چې هغه برنډې ته ځي خو بیا ورځي بسم الله الرحمن الرحیم علف خان صاحب زه نن د صدیق صاحب او د افتخار جاړه شکریا ادا کوم او خاص کر تاسو چې دا د وخت کې تاسو موږ لا ټیم راکو درالې زموږ دغه موکړه انټرویو شولا یا خبره اتر او ملاقات هم سره شو بار بار او دا خوري وری هيري وي هيري خوري شوی وي بیا راغونډ شي او ورځ رااله او محفل تراله او ټول مولي د دې کې زمنګ نه پغټ غټو دغه باندې خو شکر الحمدلله زه ډیر خوشاله یم چې کله ورغلم کم دفتر ته ورغلم مال چې کوم عزت کم پروتوکول او کم د غیر کړی دی چې زه د گاډي پورې د لاس نیولم را وسم سټوډنټ اوس هغه وخت سټوډنټ او اوسم سټوډنټان دي تاسو خپل هغه خبره وکړه کنه ما چې کله زه پوه شم چې دا اوس د بیزاتۍ شوله یې سم ریټایرمنټ پاغه سو قسم ختمه کړله او بیا مې پکې بیماری مې د 3 کاله وکړله خو بهر حال دا غې نه پس زه بیا سټیبل شوم تاسو د دې علاقو د دې مړو ژوندو د غم خادو ټول ورته چې چا ویلي زما ول ځان رسولي څنګه خبرو کړه هغه استاد کنه چې د احساسات او دغه چې کم تاسو یادوي کنه زه چې شاګردانی نو دغه نه په کوم دغه باندې کنه او احساسات دا دي چې تیار یا 10 کاله شل کاله پس یو کس ویني هغه چې زه شاګرد مو ته پیژنم نه نو د دې احساسات به نور څه دا خو زما دا کې نه دي خو پښتو کې یو دغه د کنه ټاپه ده وې ساده خایس ګلونه ډیر دي او جولې می تنګ زبا کم ټولو من دا ډیر خاصه خلک دي او ډیر دغه دي او د خایس ګلونه دي زه نشم راغونډول سوال کوم غره څنګه چې تاسو چې حالات خراب شمار ریټایرمنټ واغسته سرکاري تعلیم هغه شان توجه نه بلکې استاد خپل بچي د ځان سره په ځان اعتماد نشته نه داخلي په سرکاري دواړه خراب دي ټیچر هم خراب او سټوډنټ هم خراب که عامي که زما زوی او کني کباري خو خراب شو صحیح ټیچر هم خراب استاد هم خراب محبت شاه صاحب زموږ داسې وخت چې محبت شاه صاحب په ورځو کې نو واده کړو او په لسم کې ملنګجان چې دی نو واده کړو او زه غری زلمی بچی راغلی زلمی بچی کم از کم ما 300 سټوډنټان تلیو زما د واده خدمت لا او د اخلاص کړم دا نه دی بولات اخلاص کړم او یو د دن ډیر ګان چپ نه توګه ټقاله کول یار ډول راوست دا کو پلار مې په سپلې تلاش کوم روګي کړه از ما سټوډنټان دي کنه او د دې نه امتحان نه خو ټول سازان تنګ خو نومان مخکې ملنګجانو کنه ما ملنګجان دغه خو ټول سازان تنګ خو زما مخکې سر نه یړه خو مخامخ ولال دي ما به سفیر ایستله او خو قابل د خپل وخت او ټول سټوډنټان خو خدای پاک خپل ځای ته رسولي چې کوم مقصد او کوم دغه لپاره خدای دې ټول خوشاله لري او خدای سره ستاسو ګرانو کتونکو اخیره دغه خبره چې ما څنګه ذکر وکړو چې 2005 پورې دغه شانتي ټولګي کیږي کلاس فلو راغونډيږي دغه غټه وجداره چې دغه شانتي استادانو مینه ورکړې ده مهنت یې کړې دي مونږ ته نن هم د سایل مولانا صاحب غوال یادېږي چې هغه به ګوتې داسې ونیسي و چې چاته کومې دعاګانې یې خولې دي هغه د علم نه نه زده کړي هغه سټوډنټ ته یاد دي نن سبا استاد چې کوم دی چې یا ښکلي او یا د سره پیسې ډېرې دومره خیال لسادي که نه او محمد شاه صاحب چې کوم دی په خبرو کې خلاص کړه چې استاد او کلاس پیلو یا د سټوډنټ چې کوم دی استاد واقعي چې تروان وي خدای پاک د باندې ډېر غټ رقم وکړو دین امکان نشته محمد شاه صاحب دې خبره تصدیق وکړو خو د دین څه خامې وښایه که نه د دې څه خامې سره پکار چې به ته ټاکو که چې ته ګورلي صاحب جي زه په کلاس کې یو ځل بس ډېر تیز والم خو زه ځکه دې نه خوشحاله یم که نه چې په هر ځای کې د دوی د وجې نه زه نن دا چې کوم زما عزت او تبلیغ دی نو دا د دوی هغه دعاګانې را به شاته رېږدي نو بس ګړی ماته شوه ما ته وې دا ګړی به راله جوړې زه به چې کلاس ته راتلم نو ما به ګانه وي ریسس کې به خاص طور ما به ګانه خامخا وي فیض الحق صاحب زمونږ جي دغه د پرایم دغه نو او جي نو یو ځل چا ورته ویل چې دا نعمان چې راشي دا ملنګ راځي نو دا ګانه وي نو هغه جي د هلک ټوپۍ په سر کې شاته ډسه کېناست په هغه ورځ پته نه لګي ما ته کشف وشو که څنګه وشو خاموش چپ چاپ رالم او دې خوا خشته کېناستم ټول هلکان هغې پورې بیا ډېر او بیا راغی ما ته وایي دا خو هلکه دروغ وایي ته خو ګانې ما کار کوو زمونږ تربیت زمونږ ریلي که د دوی کې خامې شته
که خامې موږ بیان کړې وای حالانکه موږ خامې خامخا شته په هر ځای کې چې زموږ تربیت کړې دي په هر طریقه دنیاوي او روحاني دنیاوي تربیت موږ ته دوی ډایجست ګوري الته وي اصلي کل کوي خو کور کې بس باندې کینه نو هغه ته دغه زمونږ یاد دي موږ دوی ډیره شکریا ادا کوم او دوی ته قسم په الله موږ دعاګانې کوو ګرانو کتونکو ډېرې زیاتې خبرې کېږي الله دې راته دغه شانتې خوشحاله ژوندي او روغ لري څو پورې چې استادانو خبره ده نو فیض الحق استاد ذکر وکړو یو ورځ یې ما پسې کال وکړو ویلې خان ته چې د کوره روزي نه دا وظیفه وایه نو استاد سره د شاګرد غم یو چې شاګرد دې کامیاب شي نو هسې خوشحالېږي کار مار د باندې استاد نه کوي او خوشحالي چې زما شاګرد چې کوم دی نن کوم ځای ته ورسېده نو ګرانو کتونکو اجازت واخلو او دغه ما چې د کوم د فاونډیشن ذکر کړو په تیر پروګرام کې د هغې څه دغه وشو دا د والد صاحب بیمار دی او الله پاک د هغې له صحت ورکړي او پر ما سره پرون ضرور په ذریعه باندې ما سره رابطه کړې بیا مې نمبر ورکړو اوس څنګه دی ښه دی جی شکر دی تا ته ویل تاثیر او یا څه پیغام مې ورکړه که نه دعا پیل خو کوي که نه نه تا زما فاونډیشن خبره وکړله که نه دا یو زیارت صاحب دی هم د سره لطیف د سرداري بیمار دی نو ستاسو هم چې کوم دی نو دغه نو او نو زمون خو دا ترتیب کول پکار دی هر چا سره دا د پیغمبر علیه السلام او د صحابو طریقه ده چې خپل ملګری خپل کلیوال خپل ګاونډیان دا معلوم کی چې کوم د جسمانی یا روحاني یا مالی د تکلیف ده ناغله ورکول پکار دی جی خامخا د سره مرسته کول پکار دی کپڑے ولا غشتل پکار دی دا ټوله طریقه جی دا چل چې زمونږ د سمرګری ډیر زیات کمزوري دي مونږ چې کم دینه د دې لپاره مخکې دا اعلان کړو چې کوم مرګري تکړه دي او سواسي کیږي صاحب استطاعت دي نو هغوی دغه مرګري سپانسر کی منثلی بیسس باندې که څه د دوی نه څه سکالرشپ کیږي څه کیږي نو هغه د مرګرو سره پارټیسیپیشن کوي بله خبره دا ده چې زمونږ کوم مرګري چې کوم دی لطیف شو دا بیمار دی بل مرګري داسې دي نو بیا یو کمیټي جوړه کی یا د داسې سیستم وکړي چې دوی له مطلب دا د څه نه څه د منثلی بیسس باندې کېږي د دوی د بچو تعلیمونه دي او ډېر ما ته پته لګي چې ډېر قسمه پورسي زندگی تیری ما پرسنلی چې کوم دی څو ملګرو سره انټریکشن شوی دی نو زه د خپلو ملګرو ته یو ځل د دې پلیټ فارم نه دا ریکویسټ کوم چې په دې زما په دې دغه باندې سجیشن باندې سیریسلی غور وکړي او بیا په دې یو خپل کمیټي کینی ان شاء الله زما طرفه چې سکیږي زه به پارټیسیپیشن کوم او خپل طرفه خو ما بل ظلم صدقه کړو او دې ځل ان شاء الله چې زه به کوآپریشن کوم ډیره زیاته مننه ګران اوریدونکو از دې په دې خبرې کو چې یو خو دې کې زما ورور هم دی نو دې ټولو سره یو بل تعلق دی چې ورسره ملو شو نو ضرور تپوس را نه کوي نو په دې وجه باندې دا کم کلاس پیلو چې دي نو دوی سره زمونږ هم یو لنډه رشته ده دعاګوی ورله الله پاک دې بریالي ساتي دغه شان د تاسو پروګرام را جوړ کې او خپل کلاس پیلو را غونډ کې او هغه خبرې چې کوم نن سبا په کامیاب وي او د دې ملک او د دې قام او د صوبې خدمت کوي چې هغه موږ د قام ته وړاندې کوو